مخکنی دور روپۍ هغه د سرو سپینو به وي، به خلکو کټوټې دا څیزونو کې ایښلي، چا به خومان ډک کړي، خوم پیژنې چې څومره به وشومه د هغه به ډکو خومه. صدیق عائشې ته پیغمبر پاک فرمایي ته مال بندوه مه لوښي کې، سرپوښ پې مږده، دا کلاو پرېږده خرچه کوه، دقسې به دې لوښي ته الله نور غورځوي. که تا بند که د دې خرچه کول الله به په تا بند کي. عایشې ځان پوه که څومره چې یو سړی سخي دی الله هغه مال ورکوي. دا په کته خلک دي، نور ډېرې کمزورتیاګانې دي هغوی دي. روغ جومات یو سیټ جوړ کړي، هغو تجربه کړې ده چې څومره خرچ کوو دومره یې راکوي. موږ 10 روپۍ نه ورکوو، زموږ تالونه پټ ووته، د اقصا مزګزارو 10 روپۍ پاکستانی ورکوئ، ریالونه نه ویمه، زموږ د توبۍ بیا د توبۍ یو ځل دی ورسره درېم ځل توبۍ، ټول ورکوي 10 روپۍ نه. 10 روپۍ پاکستانی څه ټوقه ده، ډېر ګران شی، پوره چرک پې کېږي. یا خدای پاک هغوی خرچه کوي. زمونږ د جنبېډې کلي کې یو جومات دی، هغې د پاسه چت پاتې و، دویم یاره واړه سبق کوي جو هغې کې به وي، کته جومات مې موږ ته وزګار شي. 100 کالو نه بیمانو دی هغې، دا مخکې راځي قاري صاحب دی هلته هغه لاړ کراچۍ ته، روڼه یې چېرته سیټانو سره نوکرانو دا فوټوی ورته وښوې، دا پاتې دي 2 لکه روپۍ ورکړې وي، چت وکړی که نه. پرون د هغوی چت وشو، څه هغو خپلې کړې، څه هغه 2 لکه شوې، بېغمه چت یې وکړه 2 لکه روپۍ. ته 10 نه ورکوې، ستا جیب خالی دی، هغه 2 لکه ورکوي، هغه جیب ډک دی. انصاف به اوس پتای. موږ په خپل رب تجربه کړې ده، مسله جدا شی دی، موږ تجربه کړې ده، څومره چې خرچ کوو دومره الله څخه نه راکوي، هغه وخت پاس شي. پوه شوئ؟ شمتیا بد شی دی. کلاو زړه ساته هر جایز کار کې خرچه کولو لپاره، په غلط کار کې خواري او خرچه کې لکونه خرچه کوي سړي. په غلطه کې ستا د ملک د کرکټ میدان لا، ستا د ملک چې پورې تا لیږل دي زامنه نسیه رونه، هغه هلته ریالونو چنده کوي، 6 لکه 2 لکه روپۍ د کرکټ میدان له رالیږي. دا زما ستا ځله بټګرام خبره کوم. دا 2 لکه ته کرکټ میدان له لیږي، تا ته پته ده ستا په د ضلع بټګرام کې جوماتونه روان پراته دي، راځئ رونو لږې لږې کو، هغه جومات د فلانکي کلي باندې به چت واچو. څومره موږ به یې صفت کړو، څومره به الله وله هلته ریالونه ورکړي. کوي نه، مقرر دي کې ځان منې کړه. پوه شوې چې 10 ریاله مقرر کې د ضلع بټګرام عربو کې چې دي، یو ورځ کې یو جومات جوړولی شي. څه لږ دي، د یو کلي نه څو تللي. پوه شوې؟ الله چې څه وایي دا قوم نه مني، شیطان چې څه وایي هغه مني.
شیطان په نوم وو لکه د آرامیتوب میدان للیږي جماعت لنا او که مدرسې له څوک وغواړي و چې دا مولیان جو غواړي نو خو ستا زوی سمی که نه ستا د لور نه ستا لور جوړی که نه د مولا د پلار واده دی چې هغه شپېته اتیا 200 او 3000 نن خطیب صاحب سره 4000 3000 سله پاسه 3000 طالبان د رمضان درس کې ناست دي 3000 کسان چې سار ډوډۍ خوري ماښام خوري چیز کی سوره خرچ کیږي نه د خطیب صاحب واده دی چا واده دی در په در ګرځي غواړي ستا زولی غواړي خپلې خو په کته په اسلام آباد کې لولي تاله غواړي ستا زوی نه سړی جوړی چې بیا هغه سپی راولي اته وایي دا سپی به یا دې کور کې زه هغه وایي سپی به یې ته به نه یې وړو پلار هغه روان دی سپی هغه پاتې شو شکر ادا کوئ دا معاشره د علماو د قرآن و سنت پر رڼا باندې رڼا کړ ده صرف عمل پاتې دی په بمبوګانو درته دین د سپوږمو کې منډي هغه چې موږ ورته کو هغه ځان سنډي وایي دی راته دین را منډي هغه ځان سنډي نه مني د قرآن و سنت کنډي ډک به را نه وړي انډي پوه شوې نن د عالمان مدارس پریدي ته ماله مولا څه ځای نه راولې امریکې نه 4 قنج دنیا کې پاکستان شانې اوچت عالمان نشته 4 قنج دنیا کې نشته دلته د علماو رور محنتونه دي عرب عجم ولټوه چې په مسله کې بند شي دیوبند ته راځي یا د پاکستان عالمانو ته فتوا راځي چې جواب یې څه دی شکر ادا کړه چې زمونږ یو 10 روپۍ د الله دین کې ولګي دا سپکې مه ګڼه صدیانې به تیروځي دا ستا 10 ختمیږي نه د تعلیم ستا نوړی وخوړله د علم یې زده کو دنه بل دنه بل دنه بل اوهو سلسله روانه ده هغه 10 روپۍ ته چې قیامت کې وګورې چې د دې به څو پنډونه وي پوه شوې استا کرلي د نیکو څو ونډونه به وي بیا زمونږ زړه ته دا خبره کوزېږي نه نو نه کوزېږي پوه شوې ما آیت لوستی و اللہ اکبر والذین ینکزون الذهب والفضة هغه کسان چې هغوی خرچه کوي سره سپین خزانه کوي سره سپین جمع کوي سره سپین ولا ينفقونها فی سبیل الله نه خرچه کوي د الله په دین کې فبشرهم دا ورپورې الله خندا کوي فبشرهم داسې شمانو گنجوسانو لازما نبی زیر ورکا د څه شي زیری فبشرهم بعذاب الیم دوله زیر ورکا په عذاب دردناک عذاب بدرته ملاو شي یو سړي ته وایي زیری مې در باندې پلار دې مړ دی دا زیری دی زیری ورکه دوی ته په عذاب علیم
څنګه عذاب دی یوم یحما علیها فی نار جهنم کله چې دا مال با ګرم شي په اور د جهنم کې دا سره سپین به د په اور د جهنم کې ګرم شي تاوده به یې کي سره به یې کي فتقوا بها جباههم داغلے کیگی با پدی بانے تندی ددو تندی بولا داغلے کیگی ورپسی دویم نمبر و جنوبهم اڑخوناو ڈڈی خیگس طرف دا بولا داغلے کیگی و ظہورهم شاگانی بولا داغلے کیگی ماشاءاللہ عجیبہ ترتیب دے کہ پہ سوک پوئی گی نو داغلے کی با تندے اول ذکر کو بیائی ڈڑی ذکر کری بیائی شاہ ذکر کرا راشا اس پہ زان پوا کا کلچتانا 10 روپے غواڑی خدای پنم را کوي و زما الله پنم نو که ته پرځه کې 10 سوالګرو روپۍ ورکې 10 بازار ته راغلی که نه خو دلته یې که نه هلته خو دومره نه تا نه به 100 روپۍ لاړې شي د الله په نوم لکه ته به جو غرق شي تباه به شي د الله د نوم لحاظ کوئ ما تې ځان سره ږدئ 10 پاکستانی باندې څه شی نه کېږي یارو ورکه تا دا اللہ دا نم لحاظو کو اللہ با یقین استا لحاظو منگوی لرشا سرنا عمر 60 دینی والے رے دا خدای کار دے رور اگا سوال کئی 10 روپے غواڑی دا 60 والا خدای ور کڑے دے اتا رپتی اتا لے دا وچ 60 را کڑے دے وا وچ 60 یا دا خدای خواہ خانا دے پیڑ کر لے اتے نہ رے کڑے اللہ تستا دا نیت معلوم وچ سٹے جو وچ کڑے بولی گا چی وچ تی کی یو لیوانے واقعی سڑو خدای تا گو رہے دا زان پسے خدای مخا کوائی ما بیا با گرد وٹ کی گو رہے باشوی زان پسے اللہ پا رہی خوا ستا دا گا وچ نری سٹ سر کار نشتے سیبا دا خدای تقسیم دے تالے ندر آکڑا 60 آگا 60 تاول رشیدہ سے بلاز بھی غواڑی 10 روپے اس 60 نمرہ دے یا خدا پاکا ستا سرد چرگانو دا تیسو خوراک نہ 60 وہ چھوے دے مچ پشانے ایل زور راگا 60 ماتی خواہ قرآن وی منگ باو داغو ددوی مخونا دا تندی بولو داغو کلا چتان 10 روپے غواڑی نسو چل کی گی اڑن بیس چل کی گی لیکن نارن چخلی کی واچے اڑن بے تندے خرابی گی خان وای زما اللہ زما رب واقعی پوئی گی زمان دا نیتون ورطا معلومو دا لولی زیون ذکر نکڑو شاگان ذکر نکڑی اول دا خصو نے تندے دے خپا کی گی دیر گڑن دے دا ذکر خان دے ذکر خوان دی کر لے خان ٹولو کنن بیستا دا تندے 15 روپو دا سوال کون کی دا چندے کون کی ستا تندے پریشان شویرے دا تندے بدز پدق مال داغل خوشالکم گرم بیکم وشوا تندے ہو داغ تندے تریو کی نو دویم نمبر بنے قرآن ہوئی بیا بس کوما فتقوا بها جباهم وجنوبهم ڈڈی نچو سوال گرے ناڑامی نمانگ داسی کو یا گاڑی کی چناسو شیشہ بن کو سوالا کہ شیشہ کے خوصلاس نہ نباسی دیکھو سلا ڈاڑا آڑا ہے ایدھا سے ڈاڑا وارو جو بیا دا سے آگا کہ دیگان نراشی جو دا ڈاڑا وارو نو دا ڈاڑے بدل سسری کم اللہ ہوئی کنا تو ولی خپا کی گی تو 15 روپو خوختو تم را تنگ فی
ډډې اړئ بیا چې ناړامه غوښتونکی دی نه یې پرېږدي نه یې پرېږدي نو دی پاسې روان شي نو غوښتونکي ته شا واړئ سړی چې روان شي شا وړي که نه نو الله وي دا شا بدله و دا غم تا پرېږدم نه ای ګنجوسه نه دې پرېږدم وی نو زه ښه ترتیب ذکر کړل سړی حیرانېږي یا الله پاکه الله دې موږ په خپل کتاب پر رازونو باندې پوه کړي دا جدا انداز دی هذا ما کنستم دا هغه مال دی الله به فرمایي خفه کېږم ته چته وسوځېدي ریچ وي نه وې هذا ما کنستم دا هغه مال دی چې تا ځان لا جمع کړی و تا خزانه کړی و لانفسکم ځان لا دا به کوم دا به کوم دا به کوم ځان له جمع کړی یو علاقه کې یو سړی و هغه داسې لږ ډېرې پیسې به جمع کولې نو خپل کلي نه لرې پټی و هغې کې څه کامبلي بوټی و د هغې د لاندې د دا شی به ښخه و ناڅاپه اسرائیل ورسېد چې را سړی خو سنبالول دي اوس هغه د زنکدن کې اوس کامبله نوم اخلي ویلی کېږي نه پوه شوې هغه شی خو چې د زامنو ته څه معلوماتو څه چل به و بیا وی موندې شوی دی چې څومره مال به و نو کامبله به بیا کوي وخت به دې تللی غاښونه به دې نښتي نو لږه ګزاره وکړه کامبلو لاندې ته مه وړه دې خوا کور کېږده ښځې ته ووایه خرچه کوم د مرګ نه وروسته بیا ځان له مزې کوئ زما مخکې به نه خرچه کوئ سټ مې وچېږي ورسره ښځه خو د خاوند لحاظ کوي که نه زما د خاوند چې سټ و چې زه به ورته بیا دې سره شاته یې سره څه چل کوم نو هغه به ستا لحاظ کوي مال به نه خرچه کوي بلکل ښه ښځې شته دنیا کې پوه شوې فذوقوا وسکئ زما رب فرمائی وسکئ ما سزا د هغه مال چې تاسو جمع کړی و کنتم تنکزون تا خزانه کړی و تا ځان له جمع کړی قرآن کریم په دغه انداز بل ذکر کوي ولا يحسبن الذين گمان دې نه کوي هغه کسان يبخلون بما آتاهم الله من فضله چې دوی بخل کوي شمتیا کوي په هغه مال چې الله دوی له د خپل فضل نه ورکړ دی ګمان دې نه کوي دا خلک چې کوم مال موږ ورکړی دی خپل فضل هو خیر لهم چې دا مال ورکول دوی له هو خیر لهم دا دوله چرته غوره دی مال مې ورکړلی دی ته نه حق د الله چې کوم پکې مقرر کړلی د یتیم غریب حق مقرر کړلی نه ورکوي ته نه نو الله وایي دا ګمان مه کوئ چې مال منګ را کړلی دا تاله چې ته غوره دی غوره نه دی بل هو شر لهم بلکې دا دو دپاره شر دی دا مال چې دی نه خیرات صدقات نه وځي دا څه شی دی ایرونو الله وایي شر دی الله فرمایي شر د شر جمع کړی دی مارانې جمع کړي دي دا نه خوشحاله دی سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة دا به توق کړی شي د غاړې ته قیامت پر ورځې دا به ستا د غاړې هاري دا د کامبلې لاندې تا نه ویښې دا به ستا د غاړې هاري ولله میراث السماوات والارض الله رب العزت لره د میراث اسمانونو ځمکو دار سب الله ته پاتې شي
نن دی راغی په ګاډي ولیکل الله نبی وارث خدای ته وګوره څه وایي څه نه وایي دا هر څه به الله رب العزت ته پاتې شي دا څه میراث چې دی هغه ته به پاتې شي ته پکې نبي هم وارث کو والله بما تعملون خبیر الله تعالی په اعمالو ستاسو خبردار سچ دوی کوي الله رب العزت پہ خبردار دے مال خرچ کوي مال نہ خرچ کوي الله پہ خبردار قرآن کریم کے بل سے ذکر کئی قرآن وی خذ من اموالهم صدقہ واخلا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالون ددونا صدقہ صدقت واخلا دے سرسکی کی تو طہرهم وتزکیم دے بنی پاکی گی صفائی راضی دا معلوم صفا کیگی حدیث کی راضی دا زکاة تمال خیره دی دا سرنن دا خیری دومره قدر دی یا خدای پاک لکه خیره دی نا چوڑ کا خیره اوغرده و پا نالی بزیزان لا تا زکاة چالا ورک خیره دی ورکڑ دی او غی کی چا دا کم احسان یا منگ چا کم شکری بی ادا کو نو زمنگ دا جب نا پاٹو خود زکا منگ لے خیره را کڑی خدای ته وګوره سړو څه لیوني جي نه یو د دې څه احسان دی الله اکبر دا خیره دی سیبا قرآن کریم بل ځای ذکر کوي د ایماندارو نخ قرآن ذکر کئی د ایماندارو نخ ذکر کئی الذین کسان دی هم علی صلاتهم دائمون مزنو بانی امشگیری کئی والذین کسان دی دائماندار فی اموالہم حق معلوم حق معلوم پالمال کے دوی تا معلوم دے چی دی کے دے چا چا حق دے اگا ایسا مقرر دو تا پتا دا تا څخه مېلمه راغی نبی علیہ السلام وی درې ورځې ستا ډوډۍ کې د حق راغی درې ورځې احسان میں احسان دی نشتی ستا ډوډۍ کې د حق دی که ته مسلمان یې بس ستا دې ډوډۍ کې وروره حق راغی ستا انګولي کې حق راغی درې ورځې چې وشوې که نه نو وایه که په دې خوړ پورې وتې اجمیره ده ډېر لوی کلی دی غټ غټ جوماتونه دي خدای والي موړ به شي بس که موږ اوس پرېږده ګراني ده درې ورځې نه وروسته ورته پورې د اجمیروالو لار ښیي هسې اول نه 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 تا سره حق دی او ته د عالمې ظلم کوې چې هغه یو ورځ هیله تېره کړې ته رور ریټ ګران دی سیده ځه درې ورځې حق دی دا تا سره مېلمه راغی حق دی موږ حق ګڼو نه په خپلو مالونو کې دوی حق ګڼي ستا مال کې حق د الله دی زکات مقرر کړی دی ورکوی به صالحتمه تاله ورکول دي
بیا غوښتونکي دوه قسمه ذکر کړل للسائل والمحروم هغه غوښتونکي او نه غوښتونکي مفسرین کرام فرمایي دوه قسمه سوالګري دي یو غواړي یو غریب دی خو نه غواړي عزت نفس بچ کوي خپل ځان ورته بدې ښکاري په غوښتو ځان بدې ښکاري غیرتي غریب یو دی وایي خدای ته وګوره راکه یو دغه دی یو دی نه وایي تا ته ته پیژنې غریب دی زما محله کې دا غریب دی د ورځې مزدوري هم کوي د اهل و عیال دومره دی چې د ده مزدوري هغې له نه پوره کېږي دا غیرتي غریب دی نه غواړي ستا حق دی ده له ټولو نه زیات ورکړه ده له داسې طریقه باندې ورکړه درته مه وایه چې دا 10 روپۍ فی سبیل الله د خدای په نوم په زکات کې قبولي هغه به مړ به شم په دې خوړ مې د خدای له وکړي دا په زکات کې نه قبولوم هغه له ټاګی سره ورکه وروره دا 10 زره واخله ځان له پکار وکړه موږ یو ځای ګاونډ دی پاتې کېږو بیا به حساب کوو مړه اوسګاري ته کله کله مجبور یې موږ ته وایې نه موږ له الله راکړلي ته ځان کړی پیدا کېږي نه مړه زما ستاسې حساب دی کله چې ما غوښتې بیا به راکې زکات مه وایه پکې ورکه څه زکات ورکه خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه زکات یې هم وشو دومره ثوابونه دې وګټل حد تام شو هغه دې ګماني هم نه کو خبله اورې ته وایي ګله تا نه قرض غواړي ته پوهېږي محتاج دی غریب دی 20 زره 10 زره ورکه پوه شوې هغه خو قرض غواړي که نه وایي 20 زره دا واخله نوم ماخله څه وکړه زکات کې ورکړه پوهېږي دنه نه وصولیږي دی به د څه ځای نه راکوي ځان به محتاجه کوي قرضدارې کوي به د بلې غاړې زما 20 زره 10 زره به راکوي هغه مړه واخله دې ځای کې ټګي جایز ده نه به خی ورته مقرره بس که مړه اوچ بوچ اړوي څه چلې قرض دی دا موږ یو ځای پاتې کېږو موږ د 2 روپو حق مالکان یو زمونږ وس دی ستا وس نشي مړه وبشي زه ژوند یم ته ژوند دی بیا به چېرته وشي پرېږده مړه ته 20 زره 10 زره یادی داسې لیوني تاسو لیدل دي ما خو نه دي لیدلي دا ته مسلمان شه که نه اجو دقه شی لیونی به بیا تی در باندې به وریږي وریږي به الله ورکوي خو لغونه زمونږ د غیرت ته ګوري غیرت ونه پیدا که یا سړی سپی خدای وږې نه که چې کوم دی بېغمه ګرځي یا خدا پاکه ته د الله تعریف کوې ته به وږې پاتې شي بس که مړه نشي وږې پاتې کېږي دا یقین به د څه ځای نه راولو دا که چې د پینډۍ کې اوس بیا چې ته تلم نو زه به تاسو نه راوړم هلته یو داړی نیم به راوړو للسائل والمحروم غوښتونکی غریب هغه له هم ورکوي نه غوښتونکی غریب هغه له هم ورکوي هغه له ورکوي ته 4 میخې مور پسې حلالی پلار پسې ولې حلالی تا ته محمد رسول الله دا ویل هیڅ حدیث و روایت څوک به پیش نه کړي مور راوړی چې دا خیراتونه دا نن چې موږ کو پیغمبر پاک د دې حکم کړی رونو نشتی اگه چا پیدا کړو نو زما نمبر نه دلته چا نه تپوس وکړه د کوټاګای کې 2 کسان دي به ما ته بلا مه غراوه غریب پیښ شو ډوډۍ ورکه منګه شملو سره ډوډۍ ورکو غریب پیښ شي موږ باندې مسافر پیښ شي واښوي هغه جدا شي دی داسې ساوري حلالول خان حلالول بزي حلالول او څه چلې مړي پسې خیرات کوم یې ورو وښیه وی
نشته رور نه یې سارېږي پخی دا کار ته په خپلې مرضی خوښی شیطان زړه پې یخی دیګ پوخ کا ګاډي کې واچوه ټیکس والا ورکه ټیکس ورته وایي که څه ټیکس ورکه دا پلانکی مدرسې په ګیټ کې کوز کا سمه ده وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا قرآن وی ډوډۍ ورکوي نو چالی ورکوي مسکینا ویتیما واسیرا مسکین لورکوي یتیم لورکوي قیدی لورکوي زما ستا خیرات دا درې کسان خوري ما لیدلی ما 80 لاکھ گاڑی کے تلے اخیرات ریجو تا ناستے زن طلاق 80 لاکھ گاڑی کے زما اشناو زما وسرکارو زور پسی تلیو رجو نمی رائی وقت دیکھو میں ستر آگلے میں تالا دے گاڑی نا حیا نرازی تر آگلے مڑی چاول خوڑی آئی تے میں مالا الٹای را لے دا مڑی چاول غریب خلے کے خبر ہو چشی ہوا بیا ما ته دا تا ته زما چاوي مې زما تا سره کارو پته مې چې کوله ته دلته میلاو شو پوه شوې ته چله خیرات دی ته رانهلې زه به نه راځم زه کوم نه ولې راځې زه دا خیرات کوم یې نه ما چې کوم مه راځم زه ستا خیرات ته نه راځم خفه کېږم دا نغدې کونډې یتیم مسکین طالبان دي مدارس دي ورکوه رونو ستاسو د فیدې خبرې کوو زموږ په جیب نه تر اوسه ډک شی دی نه پې ډکو نه اراده شته واشه موږ وچه خورو ستا خیرات ځای ونسي دا څلور میخې چې په لاک کې که نه کړشه په میخه نن سبا چې غوښه ورسره نه نو په لاک ده نو څلور لکه شوي چاول چې دوه انچه اوږده چاولي ریټې په څو دی بیا مثاله بیا ډالډا بیا نور پخلی والا څو راخلي پیاز ټماټر قصې دا بجټ جوړ کړ څو شوي 12 لکه اوهو 12 لکه کلي کې ستا 12 غریبان دي غلې غلې لاک والا ورکه په لاک نن سبا څوک غني کېږي نه لاک دومره کم شی دی نن سبا روپۍ دومره سپکه شوه چې په لاک څوک نه غني کېږي رونو نو به څومره دوا وکړي تا ته زما خیال سره مرګ نه مخکې جنت ته به ورسي دومره دواګانې به د منې جمع شي کېدای شي دغسې لاړ شي موږ جنازه کوو تا روان یې صحیح کار کوئ ستاسو فایده موږ دا نه وایو خیرات مه کوئ دا 10 لکه واخله خپل کلي کونډه یتیم مسکین عاجز دله ورکړه موږ کوو داسې نه سیبه امام زین العابدین دی فضائل صدقات کې واقعہ شته دی فضل اعمال کې واقعہ شته سل کورونه د هغه په ډوډۍ پایدل سل کورا سل کورونو لا خوراک اسکاک انتظام خرچه د به ورکوله شهزاده او کور نه مالدارو کلو شی چرته نه اوچت کړی مزدوری کارونه نه کول شهزاده و قرآن من ایمانو ماښام ترګمې به شو د خوراک اسکاک سه نغد کورونه معلومو چې دا سل کوره زما په کلي کې غریبانان دي غلی ونه دې کور کې څه شی غورځولی تښتېده به چې غل په شانې لکه غل چې غلا وکړي 25 کاله دا خیرات کړ دی څو کاله 25 کاله 25 کالو کې دې سلو کورو والاو ته کورونو والاو ته یو ته پته نشته دا موږ ته څوک راکوي هېڅ پته نشته مړ شورونو جنازه یې نن وشوه اتیار خواره خو ناست دی نن به څه شی راځي څه شی رانه وای ته هغه موږ له بیا چې راوړو هغه نن مړ شو بیا چې خلکو غسل ورکوله دې ځینو کې د رسای هغه نښې شي داسې پیټې به چې اوچتاو که نه ترګمي کې څوک نه دی خبر شي دا ولې د شیخ الحدیث صاحب دا واقع نقل کړ ده چې ته ومنې خیرات داسې وکړه چې چا ته پته نه
بده مې ووي ښه خبره ستا پکې فایده ده ښه ستا پکې فایده ده رور یا الله زما دې توبه داسې خبرې دي شریعت ته موږ ته د ځان نه خبرې جوړې کړي دي روانې وشو روانې مه کوئ روانې وشو قرآن کریم بل ځای ذکر کوي وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ دا ډله د انبیاء علیهم السلام خیراتونه به کول زکاتونه به ادا کول ودو زمنګا تابعدار ودوی زمنګا تابعدار دوی زمنګا تابعدار قرآن بل دی وی وکان ودا اسماعیل علیہ السلام یامر اهله د خپل اهل ته حکم بکاو بالصلاة دمانز والزکات د زکات وکان عند ربه مرضیا الله ته پسندو د زکات ادا کو د زکات حکم کو د خپل اهل ته د مزوی تا خپل دوی ته د مزوی لیو سار مالی نجی هغه ودو بیگا فیسبوک کې کتلې هغه ودو حزبو کې کتلې او هغه ودو تمام شپه دغه حیز کې دی لګیاو مرض پې لګېدلی او اده کته پوه شوې دغه شی دی الله اکبر دا خیرات به چاله ورکوي دا به چاله ورکوي قرآن وی وما تنفقوا من خیر فلانفسکم تاسو چې څه مال خرچه کوئ فایده ستاسو ده تا پیسه خرچه کړه رور فایده ستا ده ته په غوښتون کې احسان مه خېږو ستا فایده ده وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ما خرچه کوئ مگر د الله رضا له خرچه یا اللہ چتا راضی شي بس وما تنفقوا من خیر آغا چې تاسو څه شی خرچه کړی دی زما رب فرمایي یوفا الیکم الله تعالی را کړی دا بدل دی که د هغه په حکم مطابق د خرچ کنو یوفا الیکم درب کی درلا وانتم لا تظلمون الله فرمایي تاسو باندې با ظلم نشي چې تا مال خرچه کا تعالی در نه کړ شو قیامت کې الله وی ظلم نه کیږي یاري کوم ظلم نه کوم لا ظلم اليوم نن ورځ ظلم نشتا یاره چاله ورکو نه خو موږ بالکل لیونی شو اوس پیسې ورکو للفقراء غریبانانو لا کم غریبانان ټول کړم به الله چې ذکر کوي الذين اسروا في سبيل الله چې هغه د الله دین کې بند شوي دي طالبان مجاہدین تمام مفسرین دا قمانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا دہلوی رحمہ اللہ وی ټولو کې بہتر دا خیرات زی طالبان دا علم دی ذکر نہ ختمی دن کے کار دے وګوره محمد رسول الله دین بیان کړل دا تروسه روسو یو نه بل د بل نه بل د بل نه بل سلپاز سوار لسکاله وش سوار لسو کاله ثوابونه روان دي دوبنه چې چا خرچ کړل فائدې هغه واغستې احسروا فی سبیل الله بنشیدی د الله په دین کې لا یستطيعون ضربا فی الارض دو دنیا کې د کار کسب نه دي د ګرځېدو نه دي
طالب به دین زده کوي یا که مزدوري به کوي. یحسبهم الجاهل اغنیا، ناپوه پې خبر ګمان کوي چې دی مالدار دی، دا چې سري کړی ګرځي مالدار دی چرته. تعرفهم من التعفف، د وجې د نه کولو د سوال. د بر طالب مالدار دی، څه مالدار دی؟ تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا، پیجنای علامو سره نه غواړي سوال نه کوي درنه په وازه خوله نه وازي، خوله درته نه چینګي، دومره فکر نه کوي. پوه شوې؟ غواړي درنه نه علامو سره پیجنې. وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. ته چې څه خرچه کوې الله پې پوه دی. داسې مخکې هم د خرچه کولو بیان دی. حدیث کې راځي زکات ته مال خیره دی. دا لړکه جامه وپړه کې د خیره لړ شو، جامه پړق او استری کړه. پیغمبر داسې وایي رونو، تاسو یقین کې نه نو پیغمبر صحیح شو. حدیث کې راځي چې زکات ته خرچه نه کې د مال نه به تیر جوړ شي، غشه چې سورې کوي بدله تشه غشه به جوړ شي، دا غلی کېږي به. پوه شوې؟ اوښانو مالک چې اوښانو نه زکات نه ادا کړی، دا اوښان دی به پړ مخې سملولی شي، دا اوښان به پې له پاسه ګرځي، چکونه به پې لګوي. نبی علیه السلام وروڼو داسې وایي موږ پردۍ خبرې کوو، زموږ د پلار د توبه وایي، موږ ځان نه څه نه وایي. دا به پې ګرځي، دا تا ساتلي و زکات ته نه دی ورکړی، ټینګ شه ورته. د اوښ خپې ته به ته ټینګ شي نو ډېره ګرانه نه ده، ډېره ګرانه ده. دا څو ورځې به پې ګرځي؟ هفته یرور 50,000 کاله هیر نشي تاله. څو؟ 50,000 کاله. نبی علیہ السلام داسې وایي رونو، چا یقیني نو هغه داسې وایي 50,000 کاله. پوه شوې؟ نبی علیہ السلام فرمایي 3 قسمه خلق به جهنم ته لاړ شي. الله دې موږ تاسو وساتي. الله اکبر. په زوره حاکم جوړېدونکی حق نشته، حاکم شه د ملک، دا جهنمي دی. پوه شوې؟ مالدار زکات نه ادا کوونکی دا جهنمي دی. حدیث کې راځي پیغمبر پاک فرمایي غریب تکبر کوونکی دا جهنمي دی. د نوړی دره کې نشته دی، اوږې وی روان دی. یرور اوږې مو اوږه به دې وځي خوار پټقیا اوږه مو اوږه چې څوک وایي نو هغو سره به صحیح نو اوږې به وایي نو تا ته ما ته ګوره خوارې خوارې اوږې دي کې ارتا ویش ډرانه چرته. نه هر څوک خپله جامه کې ښایسته ښکاري. پوه شوې که پوه نه؟ خانانو نوابانو بادشاهانو پېښې کوي، خپل ځان ته نه ګوري. ستا د پلار متل دی یرور چې خپل څادر عمره خپې اوږدې که، ستا د پلار متل دی، تا نه هیر دی، ولې هیرایي؟ پوه شوې؟ الله اکبر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مال نه زکات ورنه که دې نه به ګنجې مار جوړ شي، د غاړې کې به واچولی شي، دته به تک ورکوي انا کنزوکا انا مالوکا، زه ستا خزانه یم، زه ستا مال یم. ولې خوږ شوي؟ زه ستا مال یم، تا جمع کولم، تا داسې شمارلم، ایښلمه. پوه شوې؟ نبی علیہ السلام فرمائے 5 گناہونو بدلا، 5 گناہونو بدلا 5 عذابونه دي. وعده خلافی کون کی قوم باندې به ظالم بادشاہ مسلط کیږي. د الله حکم خلاف فیصله کوونکو باندې به غریبي راځي. دا نن موږ د نوړی څه کاریانو فیصلې موږ د الله حکم نه خلافي کوو. وایي وړه ګران دي راشه وروره دا چل دی. پوه شوې؟ ناپ تول کې کمی کوونکو باندې به قادسالي راځي. ناپ تول کم خو نه دی که نه؟ وتله ته د تروړه د اوړو د تروړه د چاولو وتله. تبلیغیان تلي ورونو پورې څه ملک ته، بار یو ملک ته. تبلیغ مشرانو خپل کتاب کې لیکل دي، هغه کې هغه لیکلي دي وي زموږ جماعت لاړ بار یو ملک نوم اخلي، هلته لاړ موږ غټ دکاندارو هغه ته دعوت ورکړو. هغه کوم ځای نه راغلي دی؟ جی موږ ریوڼ نه پاکستان نه راغلي یو.
امیر چې ونیو راټکې و داسې وی دې خوا راشه دې خوا راشه جودن نه بوته ډبې کولاو کورونو ډالډې وی دې کې لاندې خاوره ده له پاسه ډالډه ده ځه هلته خپل پاکستان ته تبلیغ کوه ما ته مه کوه ویلی شي ما کې ځای دی ځکه ویلی شي ما کې ځای دی وی موږ یې دوکان نه وټېللو بار یې کړو خود به رور بار کوي زما کردار داسې دی ناب تول دی دغه دی زکات نه ادا کوونکو نه به باران بندیږي دارنګې نبی علیه السلام او بے حیا خلکو باندې به مرګون راځي اوچ پوچه بس مري به پلان کې مړ شو پلان کې اټیک وشو او سم سره اټیک وشو دا مرګون زما نبي ویلی دي بے حیا ملک باندې بے ټیمه مرګونه به راځي دا زما د رب فیصلې دي محمد رسول الله ته خولی دي صلی الله تعالی علیه وسلم پوه شوې که پوه نه شوې زکات ادا شي هغه مال کنز نه دی خزانه نه ده نبی علیہ السلام حجت الوداع په موقع باندې او فرمایل اے خلکو الله نه ویریږئ 15 وخت مونځ وکئ رمضان روزې وساتئ مال نه زکات ادا کئ حاکم صحیح حاکم تابعداري وکئ جنت ته به لاړ شئ نبی علیہ السلام فرمائی کم مال کے زکات شامل دے دا مال به ہلاکیږي محمد رسول الله فرمائی زکات فرض شو زکات ادا کئ مالونه پاک کئ محمد رسول الله فرمائی زکات ادا کچا نو مال نه شر لري کو زکات چې ادا کو شر لري نبی علیہ السلام وی زکات په وجه خپل مال محفوظ او ساته خوشوي زکات په وجه مال حفاظت وکا بیماری علاج صدقې سره وکا مصائب و علاج په دعاګانو وکا او جاړه الله تعالی و کمزور یم خوشوي مال حرام کې زکات واجب نه دی پوهېږي ټول مال می حرام دی بیا زکات به نشته مزې کوه جنتي خو لږ صبر وکړه وریځ ختمه شي بیا جنت ته لاړ شه ته پوه شوې الله اکبر نو حضرت خطیب صاحب د هوګۍ نه د هغو وینا ده